او دریم سوال یو ملګری دا کړی دی، دا ډېر اهم او ضروري دی، دا واورئ بھائی، دا ډېر ضروري دی. هغه دا دی چې بھائی د پیزارو سره زه جنازې ته ودرېږم، دا ټیک ده که نه ټیک ده؟ دا څنګه خبره ده؟ او اکثر خلک زمونږ دا معاشره، زمونږ دا خلک داسې دي، بلکې دا دور داسې دی چې بھائی سستی انتهایی سیوا شوې ده، سستی انتهایی سیوا شوې ده. په یو کس اشتهار ورکړو چې بھائی که چاته د دوایي ضرورت دي د بازار نه، چاته د سالن ضرورت دي، چاته د برګر ضرورت دي، ما ته ټلیفون کوی، زه به وله کور ته رسوم. ما کس ته لکه دا کاروبار کامیاب دی. جو څنګه مفتزم مې ځکه چې بھائی هر سړی ناراسته دی، هغه دا غواړي چې یاره ماله کور ته شی راورسي. نو بھائی هغه که مثلا یو 100 روپۍ یا 10 روپۍ تیالي جو خیر دی ورکوي دی وله که نه، کور ته به وله شي را رسوي. نو د پیزارو سره په دې جنازې باندې دا مسله زده کوي. اول نمبر سړی خپل به خپل ولاړ دی، نو دا کم ځای باندې چې ولاړ دی چې د قضې مانځي، په مانځي ځای باندې به ودرېږي. وشوه دا مسله ختمه شوه. خپل به خپل ولاړ دی چې په کومه ځمکه ولاړ دی چې دا ځمکه مانځي. دویم نمبر یو سړی پیزار پخپو کړي دي او دی ولاړ دی، نو په دې کې بعد دوه خبرې لازمي، یو به د تلې مانځي تلې، او لاندې چې کومه ځمکه ده دا ځمکه به مانځي. ټیک شو؟ او دریم نمبر چې دا پیزار وباسي او د پیزار د پاسه ودرېږي، نو په دې صورت کې بعد د تلې مانځي کېدل لازمي نه دي چې د پاسه کومه حصه ده، د پیزار د پاسه کومه حصه ده، نو چې دغه حصه مانځي. نو د دې دریو کې دا ښایسته طریقه چې کوم دی دغه د پیزار وباسه بې ادبي ولیکئ. مړ هغه سړی مړ دی یاره او خپې غځولي دی او تللی دی، او د هغه اخرنۍ خدمت دی جمال لګه دوا وکړه چې الله راته د آخري سفر آسان کړي، او ته وایې روزه پیزار نشم ویستی. کم از کم د دې بې ادبۍ نه ځان محفوظ وساتو. الله دې عمل کول توفیق